داوم د يهوديانو داوا چې هغوی به وي د آخرت دا ټول نعمتونه چې دا خاص زموږ دپاره یعنې دا جنت دا صرف او صرف زموږ دپاره او مخکې تېر شوي دوی دا وویل چې لن تمسنا النار الا ایاما معدوده هرګز به مونږ مسه نه کي یعنې اور مونږ ته نه رارسېږي موږ به جهنم ته نه ځو مګر د یو څو ورځو دپاره څو ورځو نه یا څلوېښت ورځې مراد د دې په نسبت او یا اووه ورځې مراد یهودیانو ویل چې مونږ به نه ځو مونږ چې کوم نیکان دي خو د جنت مرغۍ دي خو به ډایرکټ جنت ته ځي خو چې کوم ګنهګاران دي او ګناهونه یې کړي دي نو یا به اووه ورځې په جهنم کې پاتې کېږي او یا به چې کوم دی څلوېښت ورځې په جهنم کې پاتې کېږي دا د دې دعوه وه خو دا دعوه یې دروغجنه وه په دې خپله دعوه کې دي په خپله هم رښتیني او دې قرآن مجید کې الله پاک جل جلاله په ځای د دې هغه دعوې ذکر کړي او دې دا هم دعوه چې نحن ابناء الله و احباؤه اگر چې دا دعوه دا خو د خباثت والا دعوه دی وایي مونږ د الله زامن یو والعیاذ بالله او مونږ د الله محبین یو د الله سره محبت دی ځکه مونږ د پیغمبرانو اولاد یو نو مونږ به جهنم ته نه ځو او که چېرته کې لاړ شو یا به ور وځي یا به څلوېښت ورځي او بل ځای کې دي وایي لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا لن يدخل الجنة هرگز به جنت ته داخل نشي الا من كان هودا او نصارا مگر یهودیان او نصارا یهودیانو به وي جنت ته بل یو مذهب والا نه داخليږي صرف یهودیان به داخليږي او نصاراو به وي عیسایان جنت ته صرف عیسایان داخليږي بل څوک نه داخليږي نو دې دا دعوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې پتا به موږ سره ایمان راوړو د یهودیانو نه علاوه بل څوک جنت ته نه داخليږي موږ هم ازم جنت ته ځو پتا باندې ولې ایمان نو الله پاک جل جلاله دې په خپل دعوه کې په خپل هم دروغجن دي دا دعوه صرف د خولې جمع خرج دي صرف په جبه باندې دا دعوه کې نور د زړه نه هم دي دا خبره نه مني چې موږ به جنت ته ځو بل دې د زړه نه دا مني چې موږ جهنميان یو سي څومره انبیا مو قتل کړي او زمون کتاب دا منسوخ کتاب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړل شو او د قران نزول شروع شو نو تورات خو د مخکې نه په انجیل سره منسوخ شوی خو انجیل په دغه ټیم کې ناسخ کتاب چې کله نبی علیه السلام ته نبوت ورکړل شو او وحی پراله نه په دغه ټیم کې انجیل هم منسوخ شو نو د دې دا کتاب دا خو منسوخ او د منسوخ کتاب مثال لکه مخکې 15 د لسو لوټونه وي د 50 لوټونه نو هغه به چلېدل خو چې ختم شو نو اوس په هغې باندې کار نه کېږي نو دغه رنګې چې کوم کتابونه د نبي علیه السلام د نبوت نه مخکې وو نو ټول منسوخ شوي هغه د عمل قابل نه وو اگر چې احترام یې په خپل ځای باندې دی خو د عمل قابل نه نو دوی به دا دعوه کوله چې موږ جنت ته ورداخلېږو او د یهودیانو نه علاوه به نه نسوارۍ نه عیسایان جنت ته داخلېږي نه به مسلمانان داخلي صرف او صرف چې د یهودیانو نه علاوه بل څوک جنت ته نه ځي